السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو سردره اخر ولې خپل ور بې دردۍ سره قتل کړی راځئ مینوال موږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان چې ښه یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو سرداره چې دا عزتمن چې د لسم کلاس طالب علم نه چې فارغه شوه دې ځان نه موبایل پیدا کړو او په موبایل کې عزتمنو دې بیا دغه د ماډل تصویران کتل عزتمنو نن سبا دا کمې جنکۍ چې څنګه ماډل کوي کم څنګه سټایلونه کوي مینهوالو دې به دغه فلمونه او ډرامې کتل دې بیا غوښتل چې زم دغه شانتې عزتمنو ماډل ته وځم خو مینهوال دې بیا د شپږو میاشتو نه یعنې خپل کور پرېښودلو یعنې فیصل آباد ته پرېښودو او چېرته بل ځای ته لاړه اسلام آباد ته او ته چا سره په ماډل کې شریکه شوه چې ماډل کوو چې دې ته پته ولګېده چې پلار خو مې بیمار دی مینهوال دا دې اختر له واپس خپل کور ته راغلله د یوې میاشتې دپاره چې یعنې روژه یې تېره کړم او اختر یې تېر کړو چې د اختر په پنځمه ورځ باندې عزتمنو چې دی ویل چې زه ځم نو کشری ورور حمزه خالد ورته ویل چې ته کوم خواته ځې نه به ځې د کور نه خو مینهواله چې کله چې د دې جینۍ مور او پلار اوده و نو دا د کور نه وتله نو حمزه پې راپاڅېدلی دی حمزه ورته ویل چې ګوره ته به نه ځې کور کې کښېنه ما ته دغه شانتې خپل دوستان ګیلې کوي او خبرې راته کوي چې تا خپله خور یعنې سمن مینهوال حمزه بیا د پلار تمانچه راغستې ده او سردره ماډل یې پرې قتل کړې ده چې د هغې نه بعد بیا عزتمنو د فیصل آباد د پولیسو ته پته لګېدلې ده حمزه یې بیا ګرفتار کړی دی مینهوالو چې حمزه ته د اوس کمه سزا ورکړل شي حتما داسې خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي